बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम तासु ګورئ زما چینل الیاس بایوکیمستري ډیر ویورز څنګه چې مونږه پریپریشن د خیبر پختونخوا چې کوم ټیچینګ جابز دي د هغه لپاره سٹارټ کړو نو باغی کې وسه د کلاس 8 چې کوم جنرال ساينس ته د هغه فرست پورشن چې دی هغه تاسو سره ډیسکس کوم نه پای کې یونټ نمبر 1 چې دی هغه موږ راخلو هغه د هیومن ارګن سیستم وای ان پریویس ګریډ لک چې دی د بلینک شروع کېدو نه مخکې کوم چپټر چې دی په هغې باندې لږ رڼا اچو چې دې چپټر کې به مونږ څه ډیسکس کوو او کوم بلینکس چې دی هغه مونږ ته راځي نو د هغې ټاپک چې دی د هغې لږ ریوایز کوو وای ان پریویس ګریډز کوم لکه مطلب کلاس 7 یادی کلاس 6 یادی کلاس 5 یاد کلاس 5 چې کوم دی لکه دا درې ګریډز یادی په هغې کې یو هیو لرنډ اباوټ هاو ډیفرنٹ سیل کمباینز ټو فارم ټیشو تاسو دا زده کړل چې څنګه مختلفه ټیشوز چې دی هغه جوړیږي څنګه جوړیږي چې سیلز چې دی لکه مختلفه سیلز هغه کمباین کیږي او ټیشوز جوړوي when many tissues make of an organ به دغه شانتي ټیشوز چې دی هغه ارګن جوړوي او ارګن بیا چې کوم دی لینک شي او هغه ارګن سیستم جوړوي لکه مونږ وګورو نو په باډي کې نروس سیستم دی ایکسکریټری سیستم دی سرکولیټری سیستم دی ریسپایریټری سیستم دی او ډایجسټیو سیستم دی لکه مثال طور پر زکه وسواله مچې ریسپایریټری سیستم نو په ریسپایریټری سیستم کې تاسو وګورئ بیا پای کې ارګنز به وي لکه نوز دی پاغې کې بیا پاغې کې چې کوم دی پیرنګس دی پیرنګس نه پس چې کوم دی هغه پکې بیا لیرنګس دی بیا پکې ټریکیا ده برونکای دی او برونکیولز دی او لنګز دی نو دغه شانتي د مختلفه ارګنز نه چې کوم سیستم جوړیږي نو هغه ته ارګن سیستم چې کوم دی ویلې شي نو ځکه د دې چپټر نوم څه دی هیومن ارګن سیستم یعنی په انسانانو کې چې کوم ارګن سیستم نو ارګن سیستم به څنګه راځي ارګن وای آزاد لکه سترګه یو آزاده غوږ یو آزاده فوز یو آزاده خپه یو آزاده لاس یو آزاده د سیزړه یو چې کوم دی یو ارګن دی نو دغه شانتي چې کله س ارګن راوځي شي او هغه یو سیستم جوړ کی نو هغه د بیا ارګن سیستم چې کوم دی هغه ویل شي نو راځي چې موږ خپل بلانکس ته راشو او بلانکس چې کوم دی دا سٹارټ واخلو نمبر فرست بلانکس کې وایي چې the brain of an adult human weight between کوم برین چې کوم دی دماغ چې ورته مونږ وایو که یو اډلټ هیومن مونږ واخلو نو د هغې ویټ به څومره پورې وي 1100 نه د 1200 ګرامز پورې به وي د 1200 نه 1300 ګرامز پورې به وي د 1300 نه د 1400 ګرامز پورې به وي که د 1400 نه د 1500 ګرامز پورې به وي نو هیومن اډلټ چې کوم دی د هغې ویټ چې کوم دی د برینو د هغه چې کوم برین دی د هغې ویټ د 1300 ګرام نه د 1400 ګرام پورې چې کوم دی وي دغه شانتي نیو بورن بیبي که مونږ واخلو چې کوم ماشوم پیدا شي نو د هغه برین چې کوم دی د هغې ویټ به د 350 نه واخله د 350 نه او د 400 ګرام په دې مینس کې کیدلی شي ټیک ده اچھا the brain of an elephant is about وسنګ چې مونږه د هیومن برین ویله دغه رنګې وس ایلیفنټ چې کوم دی هاتی چې کوم دی نو د هغه برین چې کوم دی د هغې ویټ به څومره وي 2 kg به وي 3 kg به وي 4 kg به وي که 5 kg به وي نو که مونږه افریقن ایلیفنټ که مونږه واخلو ان افریقن ایلیفنټ هغه لارجسټ کوم ایلیفنټ چې کوم وي نو افریقن ایلیفنټ چې کوم دی د هغې برین که مونږ وګورو د افریقن ایلیمنټ برین چې کوم دی هغه 5 kg دی نو آپشن نمبر ډي او بیا که تاسو ته داسې راشي نو اټ کنټین 257 billions of neuron 257 billion of neuron چې کوم دی هغه هاتی چې کوم دی هغه برین کې چې کوم دی هغه وي ٹھیک ده اچھا question number 3 connects the brain to spinal cord وس دا هغه کومه حصه ده د برین چې هغه برین څه کوي برین کنیکټ کوي سپاینل کارډ ته چې هغه برین کنیکټ کوي سپاینل کارډ ته نو کومه حصه ده سریبرم ده سریبیلم ده پونس ده او کوم میډولا اوبلانګیټا چې کوم دی هغه نو چې هغه برین کنیکټ کوي چاته
سپاینل کارډ ته. نو هغه کومه حصه ده د برین؟ نو هغه د میډولا اوبلانګیټا. نو میډولا اوبلانګیټا چې دی چل کوي د برین کنیکټ کوي چاته؟ کنیکټ کوي سپاینل کارډ ته. او د لاست ون پورشن دی د برین. یاد ساتئ کله چې ثابت برین چې کوم دی ورک نه کوي، if we rest of the brain did not work, no medulla oblongata can work. No medulla oblongata چې دی به ورک چې کوم دی هغه کوي. اچھا question number 4th regulate eye movement and facial expressions. یعنی د برین هغه کوم یو پارت دی چې هغه څه کوي؟ د سترګو دا کوم مومنټ چې دی حرکت هغه، او ستا د مخ چې کوم ایکسپریشن دی چې موږ ته پته لګي د مخ د ایکسپریشنز هغه ریګولیټ کوي. نو هغه کم یو پورشن دی؟ تلمس دی، سریبرم دی، فونس دی، که میډولا اوبلانګیټا دی؟ نو هغه فونس دی. فونس څه کار کوي؟ ستا چې کوم آی مومنټ دی او فیشل ایکسپریشن دی نو د هغې کنټرول چې کوم دی هغه راولي. ریګولیټ باډي ټمپریچر، هنګر اینډ تھرسټ. یعنی ستا د باډي چې کوم ټمپریچر دی، درجه حرارت دی، او هنګر ته چې مطلب مونږ وایو زه وږی شوم، بوک چې کوم راولي، ټیک ده، او ترسټ تنده چې کوم راولي، او ولږه چې کوم راولي، او ستا د باډي ټمپریچر چې کومه ریګولیټ کوي نو هغه د برین کم یو پورشن دی؟ نو هغه د آپشن نمبر سی هایپوتیلمس. هایپوتیلمس څه کار کوي؟ باډي ټمپریچر، هنګر او ترسټ چې کوم دی هغه څه کوي؟ هغه ریګولیټ کوي. ټیک ده. اوس کوېسچن نمبر 6 کو وګورو. which of the following is not involuntary action? involuntary او voluntary action. voluntary action دا هغه اکشن دی چې هغه به څه وي؟ چې هغه به ستا په کنټرول کې وي. ټیک ده. او involuntary action دا هغه اکشن دی چې هغه ستا په کنټرول کې نه وي. نو هغه به کم یو چې کوم دی هغه involuntary نه دی، هغه voluntary دی. هارت بیټ، نو هارت بیټ چې دی هغه زم په کنټرول کې نه دی. انټسټاین ډایجسټ فوډ، یعنی زمونږ چې کومه انټسټاین دی په هغې کې خوراک د هغې هضمه کېږي. بلینک یور آیز، زمونږ آیز چې کوم دی هغه بلینکینګ کول. یا کلیپ یور هینډز وایل واچینګ کرکټ میچ، یعنی مونږ کرکټ میچ ګورو او خپل لاس چې کوم دی کلیپینګ کوو. نو دا زموږ سره کریکټ آپشن دی چې کله مونږ میچ ګورو او کلیپینګ کوو دا زموږ په کنټرول کې دي. د دې نه علاوه دا درې واړه که موږ وګورو، هارټ بیټ شو، انټسټاین ډایجسټ فوډ شو، یا بلینکینګ یور آیز، دا زموږ په کنټرول کې چې کوم دی هغه نه دي. اچھا فرام یورینری بلیډر یورین از ریلیز آؤټسایډ د باډي تھرو ا فاین ټیوب کارډ. یورینری بلیډر چې کوم دی کم مونږ ورته وایو مثانه، کم چې د واړه بولو تیلی ورته مونږ ویلی شو، وایي د هغې نه د یورین چې کوم دی چوټه پیشاب چې کوم دی هغه بهر ته د جسم نه ریلیز کېږي، وځي یو فاین ټیوب باندې. نو هغه فاین ټیوب ته چې کوم دی هغه مونږ څه وایو؟ نو هغه فاین ټیوب ته مونږ وایو یوریترا. آپشن نمبر بی چې کوم دی هغه زمونږ سره څه دی؟ هغه کریکټ آپشن دی. اچھا muscular sac which collect urine from both kidney through ureters. اوس muscular sac دی یعنی بیگ دی تیلی غوندې کې ده چې هغه یورین چې کوم دی د دواړو ګردو نه چوټه پیشاب څه کوي؟ کلیکټ کوي. نو هغه کوم یو پورشن دی؟ که تاسو وګورئ دا یو ګرده ده او دا بله ګرده ده، بیا د دې نه داسې یو پایپ راغلی دی، بیا بل پایپ راغلی، بیا لاندې تاسو دا پورشن چې کوم دی وګورئ دا مسکولر سیک دی. وایي دغه مسکولر سیک کوم چې یورین کلیکټ کوي د دواړو ګردو نه، نو دغه مسکولر سیک ته چې کوم دی څه ویلی شي؟ نو دغه مسکولر سیک ته ویلی شي یورینري بلیډر. یورینري بلیډر چې کوم دی هغه ورته ویلی شي. The tube which arises from each kidney and enters the urinary bladder. هغه کم یو ټیوب دی لکه داسې دا یو ګرده ده فرض کا، دا بله ګرده ده. وایي د یوې ګردې نه هم پایپ راغلی دی، د بلې ګردې نه هم پایپ راغلی دی، او دا د واړه بولو کوم تیلی چې دا مثانه چې کوم دی یورینري بلیډر هغې ته ور داخل شوی دی. نو دغه ټیوب ته لکه دا ټیوب شو او دا ټیوب شو، دلته کې چې کوم مونږ اوس بلینکس نمبر 8 کې وکړل، ټیک ده، هغه تاسو به دې پکچر کې ولیدل لکه دا چې کوم راغلی یو دا ټیوب دی یو دا ټیوب دی. نو وایي دې دواړو ټیوبس ته چې کوم دی هغه څه نوم چې کوم دی هغه ویلی شي؟ نو دغې ته ویلی شي یوریټرس. دې ته څه ویلی شي؟ دې دواړو ته ویلی شي یوریټرس. ټیک ہے. اچھا رینل فیلیر کین کاسټ بای. رینل فیلیر لکه اوس دا کومه ګرده چې ده، وایي دا ګرده ولې فیل کېږي؟ د هغې وجه څه کیدی شي؟ انفیکشن، زخم کیدی شي، هایپر ټینشن، های بلډ پریشر کیدی شي، ډیابیټکس چې کوم دی شوګر لیول چې کوم سیوا شي هغه کیدی شي، آل اف دیز. نو یاد ساتئ انفیکشن هم کیدی شي،
هایپرټنشن د وجې نه هم کېدای شي او ډایبټکس. نو all of these زمونږ کریکټ انسر چې دی هغه به څه شي؟ هغه به شي all of these. اچھا اوس زموږ سره اچھا ډي ان اے از ا شارټ سیګمنټ کال. اوس ډي ان اے چې کوم دی هغې کې شارټ سیګمنټ دی وی هغه شارټ سیګمنټ ته څه ویلی شي؟ جینز، آر ان اے، کروموسوم که هیسټون. نو هغې ته ویلی شي جین. جین چې دی جین از د شارټ سیګمنټ اف ا ډي ان اے. او یاد ساتئ جینز occur in pairs. دا جینز چې کوم دی دی په پیرس کې چې کوم دی هغه وي دی occurs in pairs. دا په پیرس کې وي او د فزیکل او فنکشنل یونټ دی د هیریډیټي. د فزیکل پلس فنکشنل چې کوم یونټ دی د کډنی فنکشنل او د فزیکل او فنکشنل یونټ دی د چا؟ د هیریډیټي. اچھا د ټرانسفر اف ټریټس فرام پیرنټ ټو اپسپرینګ. اوس دا پیرنټس کم والدین چې دي مور او پلار چې ورته مونږ وایو والدین، نو د دې مور او د پلار نه چې کوم کریکټر ټرانسفر کی ټریټس مطلب کریکټر دی خصوصیات دي. ویسه خصوصیات چې د مور پلار نه بچو ته اپسپرینګ مطلب څه دی؟ بچي. بچو ته بچو کو یعنی ماشومانو ته چې کوم کریکټر ټرانسفر کیږي نو هغې ته څه ویلی شي؟ هیریډیټي ورته ویلی شي، ریپروډکشن ورته ویلی شي، ټرانسفارمیشن ورته ویلی شي، که ډیویژن ورته ویلی شي. نو هغې ته ویلی شي هیریډیټي. د ټرانسفر آف کریکټرسټک فرام پیرنټس د مور پلار نه ټو اپسپرینګ بچو ته نو هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته ویلی شي هیریډیټي. اچھا آی کلر ان هیومن بینګ از کنټرول بای. اوس د سترګو دا کوم کلر چې دی رنګ چې دی په انسانانو کې هیومن بینګ کې دا څوک چې کوم دی هغه کنټرول کوي نو اټ از کنټرول بای جینز. او جینز occur in pairs. څنګه چې اوس مونږ ویله چې جینز چې کوم دی هغه څه دي؟ هغه به په پیرس کې چې کوم دی هغه وي. کروموسوم آر میډ اف. اوس کروموسوم چې دی دا به د څه نه جوړي؟ د ډي ان اے نه به جوړي، د پروټینز نه به جوړي، د فیټس نه به جوړي، که ډي ان اے اینډ پروټینز نه به جوړي. نو کروموسوم چې کوم دی هغه د ډي ان اے او د پروټین نه به جوړي. او تاسو ته دا هم ویلی شي چې د کم پروټین نه جوړي نو د هغه پروټین نوم دی هیسټونز پروټین. دې کې چې کوم پروټین نه جوړي د ډي ان اے او پروټین نه نو هغه پروټین چې کوم دی د هغې نوم دی هیسټونز. اچھا نیکسټ اچھا اوس یونټ نمبر 2 څنګه چې اوس مونږ وویل نو په دې یونټ کې مونږ څه زده کړل چې هر لیوینګ تھنګ چې دی څه کوي؟ ریپروډکشن کوي او فارم نیو اپسپرینګ راځي. بیا مونږ ویله چې ریپروډکشن چې کوم دی هغه سیکشوال او اسیکشوال ریپروډکشن وي. اوس په دې یونټ کې چې کوم دی هغه به څه وي؟ دې کې هغه مونږ دا ویله چې پروسیس اف ټرانسفر اف ټریټس فرام پیرنټ ټو اپسپرینګ یعنی د پیرنټس نه اپسپرینګ ته چې کوم ټریټس راځي لکه آی کلر شو دا وغیره لکه آی کلر چې کوم دی یا ډیفرنٹ ټریټس چې کوم دی هغه راځي د مور پلار نه چې کوم ټرانسفر کیږي چاته؟ د پیرنټ نه اپسپرینګ ته نو هغې ته څه وایي؟ هغه کریکټر ته ویلی شي هیریډیټي. او د دې چپټر نوم دی هیریډیټي اینډ ارګینزم. پای کې سب لینکس چې کوم دی هغه مونږه اچھا اوس چپټر نمبر 3 کې چې کوم دی دې کې دا وایي چې پریویس یونټ چې کوم تاسو ویله نو په هغې کې تاسو لرن کړل دا خبره زده کړه چې هیریډیټي چې کوم ده هغه بیسیک ټریټس دي یعنی بیسیک کریکټرز دي خصوصیات دي چې هغه به د مور پلار نه ماشومانو ته چې کوم دی هغه ټرانسفر کیږي. دا به د چا په ذریعه ټرانسفر کیږي؟ د جینز په ذریعه باندې. او موږ دا ویله چې جینز څه شی دی؟ جینز چې کوم دی دا یو سیګمنټ دی یعنی شارټ سیګمنټ دی د ډي ان اے او جینز چې کوم دی هغه په فیرس کې وي. بیا دا وایي چې ان دیس یونټ په دې یونټ کې به تاسو ډي ان اے چې کوم دی هغه څه کوئ؟ زده کوئ. بیا به ډي ان اے کاپي کیږي او د ډي ان اے چې کوم ریلیشن دی د جین سره او د کروموسوم سره هغه به چې کوم دی زده کوئ. یو آلسو هیو لرن تاسو به دا هم چې کوم دی زده کوئ هاو انډرسټینډ د سټرکچر اف ډي ان اے چې څنګه د سټرکچر اف ډي ان اے چې کوم دی هغه لیډ ټو د ویلفیر اف مین کاینډ یعنی څنګه د چې کوم انسانیت دی د هغې د ویلفیر دپاره چې کوم دی هغه یوز کیږي. بیا وایي چې د یوز اف لیوینګ ارګینزم. اوس چې کله لیوینګ ارګینزم د هغې یا د لیوینګ ارګینزم کوم پروډکټس چې دي هغه
یوز شي د مینکایند دپاره یعنې د بني نوع انسان دپاره نو هغې ته ویلی شي بایوټیکنالوجي. نو بیا به موږ دا وایو چې بایوټیکنالوجي د هغې څنګه رولز دي دې په باره کې به تاسو ته ایم سی کیوز چې دی هغه اوس مخې ته راځي. بیا وایي چې د الټیمیټ ګول چې کوم دی د دې فیلډ یعنې یلډ اف کراپس لکه پروډکټ تاسو وګورئ څومره پروډکټس چې راځي د لیوینګ تھنګز نه ارګانیزم نه د هغې موډیفیکیشن تھرو ډي ان اے او انشاءالله په دې کوم ایم سی کیوز چې دي په هغې کې به مونږ د هغې ډسکشن چې کوم دی هغه به څه کوو هغه به کوو. که فرض که مونږ اوس راوالو کوېسچن نمبر فسټ the additional circular pieces of DNA present in bacterial cell یعنې فرض که دا بکټیریل سیل دی نو وایي چې د دې بکټیریل سیل کې سرکولر پیس آف ډي ان اے دی یعنې پرزنټ دی سرکولر پیسز آف ډي ان اے نو هغه کوم چې په بکټیریل سیل کې دی نو هغې ته څه ویلی شي کوم چې ایډیشنل سرکولر پیسز دی ټیک ده نو هغه ته آر ان اے ویلی شي هغې ته کرومیټډ ویلی شي هغې ته پلاسمیډ ویلی شي که هغې ته نیوکلیوټاید ویلی شي نو هغې ته ویلی شي پلاسمیډ. او یاد ساتئ تاسو ته دا بلینکس راتلی شي چې پلازمیډ از آلسو ناون ایز نو اټ از آلسو ناون ایز ویکټر دې ته ویکټر چې کوم دی هغه هم ویلی شي. اچھا اوس کالم اے کالم بي هم دې په بیس باندې ډي ان اے فري ایرلوبس مایټوسیس کروموسوم ان هیومنز یا اډینینز. نو ډي ان اے زم سره څه شی دی نو اوس مونږ ویلی چې ډي ان اے از ا شارټ سیګمنټ ډي ان اے چې کوم دی د هغې شارټ سیګمنټ دی او هغه شارټ سیګمنټ ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي جین. نو ډي ان اے به مونږ بوزو چاله جین طرف ته. اچھا پری ایرلوبس پری ایرلوبس چې کوم دی دا څه دی دا هیریټیبل کریکټر دی. بیا مایټوسیس نو مایټوسیس چې دی دا پروډیوس څه شي two identical daughter cell. It is a type of cell division which produce two identical daughter cell. Chromosome in humans په human کې chromosome pair څومره نو هغه human کې chromosome pair چې دی 23 pair دي لکه ټیک ده او ټوټل نمبر اف chromosome 46 دي 23 یو pair دي او 23 بل دغه او اډینین چې کوم دی دا څه دی دا تایمین دی. اچھا د ارګانیزم whose genes are modified is called پس هغه ارګانیزمز چې د هغې جینز چې کوم دی هغه موډیفاید شي نو هغې ته څه ویلی شي جی ایم ورته ویلی شي ارګانیزم یا جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزمز ورته ویلی شي یا ټرانسجینیک ارګانیزم ورته ویلی شي یا ورته فلازمیډ چې کوم دی ویلی شي. نو یاد ساتئ هغې ته ویلی شي جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزم جی ایم او سمال ایس او یاد ساتئ هغې ته ټرانسجینیک ارګانیزم هم ویلی شي. نو په کار ده چې دلته کې آپشن وی بوت بی اینډ سی نو آپشن نشته دی نو تاسو سره دا هم کریکټ دی دا ورته هم ویلی شي او دا ورته هم ویلی شي. A gene is inserted into a bacteria by اوس جین چې کوم دی هغه یو بکټیریا ته انزرټ کیږي په کم پروسس باندې انزرټ کیږي نو هغه پروسس ته هغه عمل ته څه ویلی شي ډایجیشن ورته ویلی شي جینیټیک انجینیرینګ ورته ویلی شي فرمنټیشن ورته ویلی شي که بایو ډیګریشن ورته ویلی شي نو هغې ته ویلی شي جینیټیک انجینیرینګ. جینیټیک انجینیرینګ هغه پروسس دی چې په هغې کې جین چې دی هغه انزرټ کیږي بکټیریل سیل ته. used against main infectious diseases ټیک ته نو هغه چې کوم دی هغه د مینی انفیکشس ډیزیز دپاره یوز کیږي نو څه یوز کیږي انسولین یوز کیږي که ویکسین یوز کیږي که گروث هارمون یوز کیږي که نن اپ ابو نو ویکسین چې کوم دی هغه یوز کیږي د انفیکشس ډیزیز دپاره. انسیکټ کیلینګ کیمیکلز وس هغه کیمیکلز چې هغه انسیکټ کم کیړي مکوړي چې دي هغه د هغې کیلینګ راولي نو هغې ته څه ویلی شي پیسټیساید هربیسایډز انسولین که نان آف دیز نو هغې ته ویلی شي پیسٹیسائڈ. پیسٹ مینس کیڑی مکوڑے نو کیڑی مکوڑوں کی جو مارنے کے لیے دوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیسٹیسائڈ کہتے ہیں. ہربیسائڈ کا کتافتراشی نو ویٹ کلنگ کم چې ویټ هغې باندې مونږ کل کوو ویټ کلینګ کیمیکلز نو بیا به تاسو سره هربیسایډ چې کوم دی هغه کریکټ آپشن وي. اچھا د اټیچ جینیټیک پلس د اټیچ genes at plasmid DNA are collectively called. وس کله چې جین او پلاسمیډ ډي ان اے رايوځی شي چې جین او پلاسمیډ ډي ان اے رايوځی شي نو په جمع باندې دې ته څه ویلی شي ټرانسجینیک بکټیریا ورته ویلی شي ریکومبیننٹ ډي ان اے ورته ویلی شي ریکومبیننٹ آر ان اے ورته ویلی شي که ډي ان اے ورته ویلی شي.
نو کله چې جین او پلازمیډ چې ډي ان اے چې کوم دی هغه کلیکټیولی دواړه راوځي شي نو هغې ته ویلی شي ریکمبیننٹ ډي ان اے. هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته ویلی شي ریکمبیننٹ ډي ان اے. نو ډیر ویورز دې چې دی مونږه 20 څه وکړل ایم سی کیوز وکړل، د هغې سره کوم چپټرز چې دي هغه 3 چپټرز د هغې هغه حواله تاسو له ما درکړه. دا ستاسو دپاره د سی ټي، د پی ایس ټي، د ډي ایم او پی ټي چې کوم دی یا سی ټي آی ټي چې کوم دی، سی ټي آی ټي شوله، پی ای ټي شوله، د دې ټولو لپاره یو پریپریشن یو ماډل تاسو ته ما پیش کو، بلینکس تاسو ته ما درکړل، څه حواله هم تاسو ته چې کوم دی هغه ما درکړه. نو زه امید ساتم چې دې لیکچر نه به تاسو ته ښه نالج چې کوم دی هغه ګین شوی. بیا به انشاءالله ملاویږو په نوي لیکچر کې د نوي ټاپک سره. السلام علیکم.